بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې منګه دغه ورځ په دینی مسائل بیانول غواړو او بیانوي. تاسو د مینې او محبت اظهار راغلی چې منګه دغه مختصر ویډیو تاسو سره شریک کړو د تصویر او د پکچر په ذریعہ. داغه نه ډیر خلک مستفید شي. نو نننې موضوع زموږ دا ده چې الله پاک په سجده باندې څه ورکوي. نو سجده خواله کېږي محترمو چې هغه سړی مونځ کوي او تلاوت راشي د هغې سجده کوي یا شکرن سجده کوي. تاسو ته معلومه ده. نو یو حدیث تاسو مخکې پیش کوم، د صحیح مسلم حدیث دی، په 1121 حدیث دی، په باب فضل السجود په هغې کې دا حدیث موجود دی. نو یو صحابي دی حضرت معدان ابن ابو طلحه یعمری رحمت الله علیه فرمایلی دي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غلام حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړو. داغه نه مې تپوس وکړو چې ما ته داسې یو عمل وښایه چې د هغې په وجه ما الله پاک جنت ته داخل کړي. نو حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ خاموش شو. وی ما دوباره تپوس وکړو، هغه بیا خاموش شو. ما په دریم ځل باندې تپوس وکړو، نو هغه ووی دغه ثوبان رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم دی، نو هغه دا ووی چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دا تپوس کړی دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایلی دي چې د الله پاک په دربار کې، د الله پاک په بارگاه الهی کې، د الله پاک په کورونو کې تاسو په کثرت سره سجدې کوئ. د دې وجې نه الله پاک بارگاه دا د سجدو ځای دی. نو ردی په وجه الله پاک د انسان یو درجه بلندی او یو ګناه معاف کوي. نو دا د سجدې څومره بهترین او زبردست انعام دی چې الله پاک موږ تاسو ته نصیب کړی دی. لیکن نن سبا کمزوري دا ده زمونږه چې موږ دغه انعام چې دی هغه موږ پرېښودی دی. نو الله پاک دې موږ ټول منځګزار او سجده کوونکي جوړ کړي. د داسې مختصر ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ ورکړئ چې زموږ حوصله افزاوي شي. د داسې نور ویډیوګانو لپاره تاسو انتظار کې اوسئ. د الله په امان.